الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اما بعد عزیزان ملت، قابل قدر مشرانو کشرانو اور اوریدونکو مسلمانانو، دا آخری لسو سورتونو ترجمه تشریح او لفظی چې کمدنو تصحیح متعلق زما خواهشو چې داسې سوکو ای باندې مشورو کړی دا او چې کوم صورت کې مونږ لګیا یو دیتا سورۃ الماعون وای او په دې کې مکی صورت ته 107 نمبر قرآن کریم کے نمبر دے ترتیب مصحفی اور ترتیب نزولی 17 نمبر دے وہ آیاتون دی کم و بیش اور یو رکو دا بہر صورت پدے کے دا مشرکین و دا کفار و دا اغا قبیح و مذموم و اخلاق و تذکرہ دا چې کم یو خدا چې د قیامت نه انکار کوي، دویم دا چې د یتیمانو خیال نه ساتي، د هغې چې کمدنو هغه سره هغه توهین کوي، او دریم دا چې د مسکینانو ته کانه نه ورکوي او نه نورو خلکو ته د هغې ترغیب ورکوي، او څلورم دا چې منځونه چې کمدنو د خپلو منځونو نه ناخبره دي او خپل منځونه ترې نه هیر دي، او پنځم نمبر دا چې د عام استعمال څیزونه هم خلکو نه نه ورکوي، دا نه کنجوس او دارنګې دا نه چې کمدنو بخیله دي. منځ کې به تشریح راشي چې کمدنو هغه سره ویمنعون الماعون، چې د ماعون چې کمدنو هغه سره اصل معنا څه ده اب بیا وضاحت کې راشي. بهر صورت اولنی دری صورتونو چې کمدنو سنا سه وضاحت شو، صرف لفظی ترجمه کوم. ارائیت الذی یکذب بالدین، ارائیت آیتا سو نګوره الذی هغه کس ته یکذب بالدین چې هغه انکار کوي د ورځې د جزانو د قیامت نه، او هغې نه هغې لره دفع کوي، او د هغې نه چې کمدنو هغه سره هغه پهلوتاهي کوي. فذلک الذی یدع الیتیم، نو دا د قیامت نه انکار کوون کې سړی نوی مگر دا داسې وي چې دی هغه دکې ورکوي، یدع الیتیم دکې ورکوي یتیم ته، او یتیم چې کمدنو ځان سره پکانه کې نه پرېږدي او د هغه حقوق نه ادا کوي. ولا یحض علی طعام المسکین، او نورو خلکو ته د مسکینانو
د کانې ترغیب هم نه ورکوي، په خپله خو نه ورکوي خو نورو خلکو ته هم ترغیب نه ورکوي. دا خبرې شوې وې. فویل للمصلین، پس هلاکت دی د پاره د مونځ کوونکو، هلاکت دی د پاره د مونځ کوونکو. مطلب دا کارونه چې کم خلک کوي نو عام طور دا چې کوم د دې تعلق د مونځ سره نه وي، ورنه چې کم سړی مونځ کوي او د مونځ چې کوم دی نو هغه حق پیژني نو هغه د دې حقوقو هم خبري او د دې بیا خیال کوي. فویل للمصلین، پس هلاکت دی د پاره د مونځ کوونکو. اصل کې دا صورت مکی صورت دی، نو دلته کې دا یو سوال راځي چې په مکه معظمه کې خو مؤمنان، خالص مؤمنان او منافقین خو هلته نو، منافقین خو په مدینه منوره کې بیا. نو دلته کې د مصلینو نه څوک مراد دي؟ نو دلته د مصلینو نو مشرکین مراد دي، او مشرکانو به هم مونځ کو خو په خپله طریقه، مشرکانو به هم مونځ کو خو په خپله طریقه باندې. نو فویل للمصلین مراد چې کوم نه هغه څه دی، هغه مشرکین دي. او بیا دا خبره ده چې د یو صورت چې کوم نه کم شان نزول نو دا صورت په دې شان نزول کې وربند نه دی، بلکې دا حکم عام دی. دا تر قیامت ورځې پورې بیا چې هر مونځ کوونکي چې د خپل مونځ نه خبره دی او دارنګې چې کوم نه هغه څه هغه مونځ نه کوي پرېږدي، نو دا په دې دا حکم هغه لره باقاعده شامل دی. نو په مدینه منوره کې بیا منافقینو، نو د دې وجه نه منافقینو به مونځ نه کوو، صرف په دې دپاره چې یاره مونږ باندې چې کوم دی هغه څه دا الزام را نشي چې دا منافقینو نه کله کله مانځه کې شاملېدل، او دا د دې دپاره چې خلک وایي چې دا مسلمانان دي. نو دې وجه دلته کې چې کوم دی هغه څه دا خبره منافقینو لم شامل شو. حدیث مبارک کې راځي آقا دو جهان صاحب فرمایي چې اتقوا صلاة المنافق، اتقوا صلاة المنافق، اتقوا صلاة المنافق. درې کرته آقا دو جهان صاحب فرمایي چې تاسو د منافق د مانځه نه ځان بچ کې، د منافق د مانځه نه ځان بچ کې، د منافق د مانځه نه. نو صحابو ته پوښتنه کوي چې د منافق مونځ څنګه وي، ځکه صحابه چې کله آقا دو جهان صلی الله علیه وسلم یو خبره داسې مقرر وکړه نو هغوی به پوه شي چې دې پسې شاته یو غټ پسې منظر دی. د دې وجې نه هغوی به چې کوم دی نو چوکن نه شو، تپوس به یې وکړه چې یاره د منافق چې کوم د مانځه نه ځان بچ کول څه مطلب دی؟ وایي منافق سړی چې کوم دی نو هغه څه د هغه د مونځ دا کیفیتي چې په خپل کار کې مصروف وي او یورګه اوس مونځ کوم چې کله هغه وخت په وتو باندې شي کوم چې د مانځه هغه صحیح ټیم دی، او دارنګې داسې ټیم شي چې دغه وخت چې کوم دی هغه سره مونځ هغه آخري حالت کې دی، آخري چې کوم دی هغه سره ساعت کې دی، بس زر چې ینقر نقر الدیګ، لکه د چرګ په شان یو څو ټینګوي ووایي او بس چې کوم دی هغه سره دا مونځ وشي. نو داسې مونځ چې کوم دی هغه سره د هغې نه وایي تاسو ځان وساتئ د منافق د مانځه نه. مطلب د مونځ خپل یو مستحب ټیم دی، یو خدا چې چرته چې کوم دی هغه سره یو عذر دی، یو د سفر صورت دی، یا یو سړی اوده پاتې شوی دی اخو عذر دی، خو یو سړی خپل کار کې لګیا دی وایي اوس کوم او صرف هغه چې کوم دی نو د مونځ لټال مټول ورکوي، خپل کار خو په صحیح ټایم باندې کوي. نو داسې قسمه چې کوم دی نو کار کول دا د منافقینو خصلت دی. نو دې صورت کې چې برني کوم هغه مضموم اخلاق ذکر شو دا د مشرکینو اخلاق دي، او مسلمان چې کوم دی نو هغه څه د دې نه ډېر بعید دی، ځکه چې په دې باندې هغه څه کړی دی، هغه د هلاکت تذکره کړی د جهنم. نو جهنم چې کوم دی نو هغه سره داسې اخلاق د مؤمن نشي کېدی، او مؤمن د شان سره داسې اخلاق نه ښایي. خو که بالفضل و تقدیر یو مؤمن کې دا اخلاقي دا چې کوم دی نو هغه سره قبیح اخلاقي، نو دا د جهنم چې کوم دی نو دایمي مستحق نه جوړېږي، دا ګناه کبیره ده. یو کس کې دا بد اخلاقی چې هغه یتیمانو چې کوم د هغې حق نه ادا کوي، د مسکینانو چې کوم د کانې نه په خپل ورکوي نه ترغیب ورکوي، او دارنګې ظاهره خبره چې مؤمن دی نو د قیامت نه خو انکار نه کوي، د قیامت نه مونځ چې کوم دی نو هغه سره کمزوری دی، او یا د عام استعمال څیزونو کې چې کوم دی نو هغه سره بخل کوي، خلکو له نه ورکوي. نو په داسې قسمه بیکاره عادتونو سره خو دا چې کوم دی نو مذموم او قبیح عادتونه دي معاشره کې، او دارنګې هم بد ښکاري، او شرعاً هم چې کوم دی نو هغه سره دا ښه خبره نه ده، خو البته په دې سره دی جهنم ته همیشه نه ځي، دا ګناه کوي. البته دلته چې دا د کوم سړي چې کوم دی نو هغه څه دپاره دغه ځکه دې نه مراد کافر دی، ځکه چې دایمي جهنم د هغې دپاره تذکره ده.
نو وی حدیث مبارک راضی او دل آقا دو جهان صلی الله علیه وسلم جمعات کی تشریف فرماو یو شخصیت راغ و دارنګ چې کوم نه هغه سره مونږ وکړه چې مونږ وکړو نو زموږ تاسو غوندې مونږ زر زر وکړه او چې مونږ وکړو واپس راغی نو آقا دو جهان صلی الله علیه وسلم ته سلام وکړو وی السلام علیکم ورحمت الله. دا د دې سړي نوم چې کوم نه احادیث مبارکو کې خودل چې دا خلاد ابن رافع و مونږ وکړه زر زر بیا راغی حضور سلام یې وکړه سلام وکړه حضور مبارک وته چې وعلیک السلام ارجع فصلی فانک لم تصلی واپس لار چې مونږ وکړه مونږ نه کړي اوس مونږ سړي کړو خو مونږ دا څه کړو لکه زموږ تاسو مونږ چې نه په نیت باندې پیښو نه په سلام باندې چې د دې زینو ضرورت پته نه چې موږ څوک مونږ وکړو یو سړی ته دا نه احساس نه کېږي چې ما مونږ وکړه ځکه چې په مونږ کولو سره د سړي د زړه ته سکون میلاویږي مونږ تاسو چې کوم د خپل مونږ نه نیو خبر وضو دې ځای نه پته راته نه لګي نو د دې وجې نه آقا دو جهان صلی الله علیه وسلم چې کوم نه هغه سره هغه ورته فرمایل ارجع فصلی فانک لم تصلی واپس شه مونځ وکړه تا مونځ نه دی کړی هغه کس واپس لاړو او مونځ یې کوم مقصې مونځ څنګه چې زده زر زر یې بیا وکړه بیا راغی السلام علیکم حضور مبارک بیا وعلیکم السلام ارجع فصلی فانک لم تصلی بیا واپس دوباره مونځ وکړه مونځ یې نه دی کړی بیا چې کوم دنو مونځ وکړه بیا راغی په درېیم کار ته بیا چې کوم دنو هغه سره حضور مبارک ورته وایي چې واپس شه مونځ یې نه دی کړی بیا هم هغسې مونځ وکړه په څلورم کار ته چې راغی سلام یې وکړو حضور مبارک ورته ووایي صاحب زما دغه مونځ ته دی زموږ ستاسو هغه نور هر څه خو چې کوم دنو هغسې زده کوو خو چې کله د مانځه خبره وي یاره بس د مور نه مې زده کړی دا مونځ یا د نیا نه په کور کې همغه مونځ دی د مور نه مونځ یا د نیا نه مونځ بلکل که هغه علمي ګرانه وي او د یو عالم لور وي او د یو عالم چې کوم دنو هغه سره هغه ټبر وي خو بیا هغه بعیده نه چې د هغې مونځونه برابر وي لکه د شیخ الحدیث مولانا ذکریا صاحب رحمت الله علیه فضائل اعمال کې تذکره راځي چې د هغې د کور هر زنانه حافظه وه د قرآن کریم او ښه په سهولت سره به چې کوم دنو د ورځې 15 پارې تلاوت کوم ښه په سهولت سره د کور د کار سره باقاعده چې د کور د کار سره او دا هم خبره راځي د هغې متعلق چې د هغې ماشوم به د پیو نه پرې کولی شو نو دوه نیمې پارې به یې یادې وي ځکه چې ټول ماحول د قرآن کریمي اوس تاسو وایئ چې دا څنګه کیدی شي تاسو خپل کورونو کې وګورئ دانه ماشومان او موبایل یې وله ورکړي د موبایل په هر چې کوم دنو هغه سره هغه بټن باندې پیږي په هر بټن باندې پیږي په هر او په هر پروګرام باندې چې کوم پیږي نو چې دا دینی ماحولي نو د دوه سره هغه چې کوم دنو 2.5 کاله د ماشوم 2 کاله هغه د پیو حق دی دا 2 کاله چې دا ډېر ټایم نه دی وایي چې مور یې تلاوت کړي ټول ماحول چې کوم د تلاوت نو هغه به خامخا 2.5 پارې یادوي به هر صورت نو زمونږ ستاسو ذهن کې چونکې دیني ماحول نشته مونږ ته دا داسې بعیده غوندې خبره ښکاري چې څرنګه ماشوم د پیو نه پرې کې نو هغه 2.5 پارې یادې کړي همدغه ماشوم چې کوم نو هغه سره هغه د موبایل استاد وي صحیح شو که نه به هر صورت نو هغه ورته وایي چې حضرت زما خو دغه مونځ زو دا چې کوم مې وکړو څو ځله نو تاسو راته دا وښایئ چې زه څنګه مونځ وکړم حضور علیه الصلاة والسلام بیا ورته طریقه وښوده چې کله ته ودرېږي نو چې کله الله اکبر ووایې تکبیر تحریمه نو بیا به داسې وکړي بیا چې کله رکوع له لاړ شي نو په دې رکوع کې به ته ټیټې حتی تطمئن رکوعا تر دې چې ته په رکوع کې ښه مطمئن شي او 3 کرته ښه په سکون سره سبحان ربی العظیم ویلی شي سبحان ربی العظیم ویلی شي سبحان ربی العظیم نه اعظیم نه سبحان ربی العظیم صحیح ده نو 3 کرته چې دا ښه په سکون سره سکون دی ته وایي چې ته ټیټ شي او ښه برابر ټیټ شي او بیا 3 کرته دا ووایي او بیا د هغې نه پس مونږ خو چې کوم دی نو هغه سره هغه په دې ټیټېدو کې ټول هر څه ختم کړو بس چې هلته راشو هغه دی نه واپس بیا را روان شو صحیح شو که نه داسې نه ده دې ته چې کوم دی نو هغه سره هغه تعدیل الارکان وایي او تعدیل الارکان چې کوم دی نو هغه سره واجب دی او د علماء په نیز باندې چې کوم دی نو که دې کې کمزوري راشي نو هغې سره به بس سجده سهو سره تلافي کې وروسته به سجده سهو کې او که دې ونه کړه نو مونځ واجب الاعاده دی مونږ څه دی دوباره به یې کې دا مونځ نه دی شوی واجب الاعاده دی ته وایي چې هسې چې کوم دی نو هغه سره هغه خانه پورې غوندې دی وکړله او کم چې د مونځ حق دی هغه ادا نه شو مونځ واجب الاعاده دی نو ورته وایي چې رکوع کې به داسې وکړي بیا چې کله د رکوع نه راپاسې نو هغه به چې کوم دی نو هغه سره سمع الله لمن حمد ربنا ولک الحمد
او کله غوندې خصوفي سره حمدا کثیرا طیبا مبارک فی کما تحب وترضى صحیح شو کنه موږ خو سمع لمن حمده چې کوم نه په منډه کې وایو بهر صورت نو دا سمع الله لمن حمده چې کله ترا پاسې د رکوع نو پوره ودرېږي نو دا بیا وې په ولاړه بیا دې نه پس به چې کوم نه هغه سره سجدې لري نو حتی تطمئن قائما تر دې چې ته په ولاړه باندې ښه مطمئن شې نو بیا ورستو رکوع سجدې لري نو چې سجدې لاړ شي نو چې سجدې ته پوره پروزې او دارنګې چې کومه تندې پوزه ولګي هغې نه پس به سبحان ربي الاعلی شروع کې 3 کرتې به په سکون سره ووایې داسې نه چې بس سوانه بس پته ونه لګېده چې صحیح وویلې صحیح شو که نه لکه داسې نه دي پکار به هر صورت نو بیا چې راپاسې نو بیا چې کوم نه هغه سره هغه جلسه ده حتی تطمئن جلوسا د دوو سجدو منځ کې چې ښه په اطمینان سره کښېنې ښه په اطمینان سره او که چېرې یو سړی له غوندې خوږي او دعاګانې لم اغفر لي ورحمني واسترني واجبرني وارفعني واهدني او ویسر لي ډېرې دعاګانې خدا به زده کوي څوک مونږ چې دا کوم تیار ساده مونځ دی دا پکې هم توره ده په سړیتوب باندې به هر صورت نو هغه چې کوم دی نو ووایي او بیا هغې نه پس دویم چې کوم دی نو هغه سره سجدې له لاړ شي بیا دویمه سجده داسې په سکون سره وکړي نو حضور مبارک هغې ته دا طریقه وښودله دا طریقه یې ورته وښودله نو دغه مونږ تاسو ته وایو چې که د یو سړي چې کوم نه پخواني مونځ دی نو خیر د جومات د امام ته لږ غوندې ورنږدې شي په دې کې څه چې کوم نه هغه سره هغه ستاسو کمیږي نه ځکه دا زمونږ د آخرت مسله ده دا زمونږ د خبر مسله ده او که دا اوس نه ټیک نه کړو نو به دقسې چې کوم نه هغه سره په دې باندې ته خدای پاک ته ګیله نه شي کولی شکوه چې بس دغسې مې زده و دغسې مې زده و دا هېڅ شکوه نه دا شکوه هلته نه قبلېږي دلته کې قبلېږي که چاته ووایه ورته چې راله کښېنه او که د جومات امام له نه شي تللی نو دا خو ته زه مخکې نه یم چې یو سیرودې له لاړ شي دا هر څه هم برابر شي خو مې خوشحاله تلفظ هم برابر شي دا تعدیل الرکان چې کوم نه هغه سره دا به برابر شي به هر صورت دا چې کوم نه هغه سره د مانځه دپاره هغه ظاهري حالت دی دا د مانځه هغه ظاهري شرایط دي زمونږ د مانځه دا ظاهري ډانچه برابر نه ده د مانځه دا ظاهري ډانچه برابر نه ده چې کوم نه یو سړی ولاړي لکه داسې په یو خوا باندې لکه د اس یو پکې داسې کېږي او یو چې کوم نه هغه سره هغه نیم داسې ولاړې ته وایي چې چا په زور ودرولې کوږ غوندې اخر دا به تاسو کله ټیک کوئ نو چې ظاهري ډانچه برابر نه د ظاهري شکل او ډانچې په دې باطن باندې اثر وي چې ستا ظاهري ډانچه د مانځه برابر شو نو دننه چې کوم نه هغه سره ابه هم ستا مونځ د خشوع والی چې زمونږ رکوع سجده وغیره دا برابر نه دي نو دارنګې چې کوم نه هغه وروسته د خشوع د هغه په دې باندې بنا د هغې خو تصور نشي کېدی د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي یو سړي چې کوم نه مانځه کې ځان ګرو را ګرو ځان یې ګرو نو حضور علیه الصلاة والسلام چې کوم نه هغه سره لو خشعت جوارحه لخشع قلبه که د ده دا اندامونه روغ وي او داسې ګیرې نه ګرولې او کله سر او کله چې کوم نه هغه سره سترګو کې کله داسې ګوري راګوري پوره ټوله نظاره علي په مانځه کې او نو بیا به د ده دا زړه کې هم خشوع وه خو چې د ده دا اندامونه په ځای باندې نه دي نو پته ولرئ چې د ده زړه هم چې کوم نه غافل دی د ده زړه هم څه دی غافل دی د دې وجه نه وایي فویل للمصلین پس هلاکت دی د پاره د مونځ کوونکو هلاکت کې د پاره د مونځ کوونکو کم مونځ کوونکي الذین هم عن صلاتهم ساهون هغه چې د خپل مانځه نه خبره دي مانځه نه خبره څه مطلب یعنې مونځ نه کوي دلته د ناخبره نه مراد مونځ نه کوي مونځ ترې نه هیر دی بلکل مونځ ترې نه هیر دی ځکه او د مانځه نه خبره دي مونځ ترې نه هیر دی مونځ نه کوي ځکه وایي چې په مانځه کې دننه چې یو سړی که دوکه شي سهوه شي خطا شي دا ترې نه دی مراد ځکه مانځه کې دننه سهوه دا چې کوم نه هغه سره هغه شرعاً چې کوم نه هغه عقیدي شي او د دې وجه نه د هغې بیا تلافي په سجده سهوه سره کېږي او که دا ځکه مراد الذین هم عن صلاتهم عن چې کوم نه راغلی دی د دې وجه نه عن مراد عالي مفسرین چې مطلق مونځ نه کوي مطلق مونځ ترې نه هیر دی د سره د ابتدا نه کوي او که یو سړی مونځ کوي او مونځ کې دننه خطا شي او هیر شي ترې نه بالفرض والتقدیر الحمد ویلي صورت ترې نه هیر شو دارنګې یو بل دی کې چې کوم نه هغه سره هغه خطا شو دا ترې نه مراد ځکه چې کوم نه هغه سره هغه آقا دو جهان صلی الله علیه وسلم نه خودې په مانځه کې داسې چې کوم نه دننه کله کله هیره شوې ده د مازدیګر مونځ چې کوم د څلورو په ځای 2 رکعته کړو بیا چې کوم نه هغه سي د هغې د وجې سجده سهو حکم راغی او مختلف موقعو کې داسې چې کوم نه هغه سره نسیان راغلی د هیره راغلی ده دلته کې
په مانځه کې چې کمونه هغسې د مانځه کې هیره د مانځه د سر نه کول مراد دي چې مونځ د سره چې کمونه کوي نه او په مانځه کې دننه هیره نو د هغې لډې مونږ ته شریعت د هغې حکم ښودلی چې یو سړي نه هیره شو واجب ترې نه پاتې شي یو خو فرض پاتې شي مونځ به بیا اثر نه کوي که واجب ترې نه پاتې شي نو د هغې په سجده صفحې سره تلافي کېږي حدیث مبارک کې راځي شیطان چې کوم دی نو هغه سره هغه چې کله اذان کېږي نو دا د اذان سره وتښتي کله چې دا مزګزاره په مانځه باندې ودرېږي نو دی ورته اوس کور کدا اوته یا دکان ناچانک راووته دا رنګ ګله دې همداسې پرېښې ده مزدورانو به پیسې والي کله ورته سوي کله سوي اخر دا چې مانځه کې سړی دوکه شي چې دوکه شي نو بیا سړی پوه سړي وي وروسته سجده صحو کي نو به شیطان په ژړا شي چې ما دا نه خواري وکړه د اول نه مې چې کوم دی نو هغه سره هغه ورته سانه قصې مسې وکړې چې دا مونځ د ده ختم شي برابر نه شي خو لیکن اخره کې سجده صحو وکړه ملا یې راله چې کوم دی نو هغه سره هغه ماته کړه به هر صورت نو الذین هم عن صلاتهم ساهون مراد دا دی چې د خپلو مونځونو نه ناخبرې مونځ د سره کوي نه او د دې وجه نه مفسرین وایي که په مونځ کې دننه غلطي مراد وي نو الذین هم فی صلاتهم ساهون به ویلو فی په معنا د دننه په مونځ کې دننه چې کوم دی نو هغه دنه هیره کېږي دا مراد نه ده نو عن ویلې دی د سره مونځ نه کوي مونځ له چې کوم دی نو هغه سره هغه خواله نه راځي الذین هم یراؤون هغه کسان چې ریاکاري کوي مونځ چې کوم دی نو هغه سره هغه کوي د ریاکارۍ دپاره نه کوي خو کله دې دپاره راشي چې یاره خلکو ته وښیم چې زه مونځ کوم خلکو ته وښایي چې زه مونځ کوم یو صحابي د آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم چې کوم دی نو هغسې تپوس وکړو د دې آیت په رڼا کې چې زه کله چې کوم دی نو خالص د الله د رضا لپاره مانځه ته ودرېږم مونځ کوم خو داسې وشي چې چېرته د مانځه په دوران کې څوک راشي او هسې مې په دېړه کې دا خبره ته وشي چې یاره دا په مانځه باندې هم ویې لیدم نو حضور علیه الصلاة والسلام ورته چې خیر زه ښه دی دا خو د نیک صفت چې کوم دی نو هغه سره یو قسم له خواهش دی ځکه چې په مونځ کې د سر او د ابتدا نه چې کوم دی نو هغه سره هغه د ریا په نیت باندې شروع کول دا مراد دی که مونځ یو سړي شروع کړی او یو سړی راشي په اخلاص باندې یو کس ولید ودې ویني که نه دا خو څه خبره نه ده او د دې وجه نه حضرت بلال ته و چې حضرت ابو هریره ته وفرمایي چې زه د شپې چې کوم دی نو هغه سره د شپې په تیارو کې دننه د لمونځ کوم په تیاره کې او دا مې مقصد دی چې څوک مې ونه ویني لیکن کله اچانک څوک راشي او زه ورته ښکاره شم نو زما دا مونځ خو په ریا کې نه راځي نو حضور مبارک ورته وفرمایي چې دا خو چې کوم دی نو هغه سره یو ښه صفت دی او ستانه یو ښه چې کوم دی نو هغه سره هغه کیفیت خلکو ته منتقل کېدل دي چې هلکه فلانی چې کوم د شپې مونځ هم کوي نو دې سره خلک چې کوم دی نو هغه سره هغه دغه اختیار کړي به هر صورت فویل للمصلین هلاکت دی دپاره د داسې مونځ کوونکو چې د خپل مونځونو نه ناخبره دي یعنې خپل مونځ د سره نه کوي ویل چاته وي دا وي جهنم کې یو کنده د حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه فرمایي چې جهنم کې یو کنده د خطرناکه او کم کسان چې هغه مونځ نه کوي یا مونځ چې کوم دی نو هغه سره کوي خو ریا سره یې کوي ریاکاري کوي نو دې کندې ته به دا خلک غورځول شي دا څنګه کنده ده دا کنده څنګه ده وایي چې د جهنم چې کوم دی نو نورې طبقې او نورې کندې د دې نه روزانه 400 کرته پناه غواړي چې خدای پاکه دقه کنده دې نو پیدا کړی د جهنم نورې طبقې او نورې کندې چې کوم دی نو هغه سره د دې نه باقاعده چې کوم دی نو 400 کرته روزانه پناه غواړي چې دقه د جهنم دا حصه دې نو پیدا کړی نه دا دانه د جهنم کې دانه خطرناک زیات او دارنګه چې خطرناکه کنده ده نو الله جل شانه فرمایي چې د داسې مزګدارو د پاره چې کوم دی نو هغه سره هلاکت دی چې د سره مونځ نه کوي یا مونځ خو کوي خو لیکن هغه چې کوم دی نو هغه سره په ریاکارۍ سره کوي صرف ریا یې مقصد وي لکه مدینه منوره کې بیا دا خبره له غونډې ډېره عامه شوه چې منافقینو او د دې وجې نه چې کوم دی نو هغوی به صرف د مسلمانانو سره د مسلمانانو په لیست کې ځان راوستو دپاره کله مونځ به کوو چې د چا په نظر به مونځ به کوو چې یاره داسې نه چې کوم دی نو هغه سره هغه مونږ د منافقینو په دغه کې راشو خو چې کله به داسې څوک نو بس مونځ به بیا نه کوو ریاکاري به کوله نو فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون او دارنګې عام مفسرین معنا کوي او دارنګې د عام استعمال څیزونه هغه د هغې نه منې کوي خلکو ته نه ورکوي عام استعمال څیزونه چې کوم دی نو هغه څه نه خلک ته نه وغواړي او بالفرض تقدیر یو سړی چې کوم دی نو هغه سره هغه زمیندار کور سړی دی تبر د بل نه غواړي دارنګې چې کوم دی سسکوره وغواړي بیلچه وغواړي دا څیزونه چې کوم دی نو عام طور زمینداران یو بل له ورکوي یا دې کورونو کې د چا میلمانه راشي
نو د بل کور نه چې کمونه هغه سره پیاله رو غواړي لوخي ته نه رو غواړي دا یو بل عام طور چې کمونه هغه علي او عرف کې دا څوک نه منې کوي یو بل چې کمونه هغه سره دا ور کوي نو دلته کې چې کمونه وایي چې دا سه خلک چې دا عام لوخم چې کمونه هغه څوک ته نه غواړي دا استعمال لپاره نه ور کوي نو دا چې کمونه ډېر بد صفت دی خودل ته دا خبره کوي چې دا چې کمونه دلته کې مخکې وایي چې فویل للمصلین دلته کې د هلاکت تذکره ده او د جهنم خبره ده نو عام د استعمال سيزونه چاله نه ورکول دا خو کنجوسی ده کمینه پن دی خو په دې باندې چاته جهنم نه ملاويږي ٹھیک شو په دې باندې جهنم نه ملاويږي دلته کې بیا د دې سم مراد دی د دې سم مراد دی دلته کې د اصل د ماعون نه مراد مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه فرمایي د جمهور مفسرین قول رانه چې د ماعون نه مراد چې کمونو زکات نه ورکول دي ويمنعون الماعون او زکات نه ورکوي او زکات نه ورکول چې کمونه هغه څه دا فرض دي نو فرض چې یو سړی هغه نه ورکوي یا د هغې نه انکار کوي نو په هغې په نتیجه کې بیا جهنم چې کمونه د هغه سزا ګرځېدی شي او دا ځکه د زکات نو بیا دلته کې د زکات او د عام څیزونو څه خبره شوه د زکات او د عام څیزونو څنګه ځکه چې وایي ماعون چې کمونه عام طور لږ غوندې څیز ته وایي شی قلیل لږ غوندې څیز ته وایي نو د عام استعمال څیزونه خو لږ غوندې څیز کېدی شي خو زکات خو لږ غوندې نه شي کېدی دلته کې بیا چې کمونه د ماعون اطلاق په هغې باندې څنګه کېږي نو د هغې وضاحت کوي چې اصل کې دا 200 په مقابله کې 15 روپۍ دا لږ غوندې څیز دی په 200 کې وایي 15 روپۍ ورکړه دا 15 روپۍ د 200 په مقابله کې شی قلیل دی لږ غوندې څیز دی یا په 1000 روپو کې چې کمونه هغه سره هغه 15 روپۍ ورکړه په 1000 کې 15 روپۍ ورکړه دا شی قلیل دی یا چې کمونه هغه سره په 1 لک کې 2.5 روپۍ چې زکات راځي نو د 1 لک په مقابله کې دا اسانه کمی دي نو دا زکات ته چې کمونه په دې حیثیت سره شی قلیل ویل شو ماعون لغوندې سي ځکه چې اخوا ډیر مقدار تا ته پاتې کیږي او لغونه د الله په نوم باندې ورکول دي نو دلته کې وضاحت خبره دا کوي چې دا مراد ته نه زکات ته خو کدا عام سيزونه ته مراد واغشي شنو مطلب بدا شي چې دا خلق دا دانه کنجوس دي او دانه بخیل دي چې دی عام د استعمال سيزونه چاله نه ورکي نو زکات بس ورکي دا دانه کنجوس او بخیل خلق دی او دانه چې کمونه هغه سره کمینه پن والا دي چې دی هغه عام د استعمال سيزونه چاله نه ورکي خلق وي فلانی وي دانه بخیل دی چې سپیته شون بندي صحیح ده کنه دانه چې کمونه هغه سره دا په معاشره کې دانه مذموم او بیکاره صفت چې د عام استعمال سيزونه چاله نه ورکي نو زکات به د خدای په نوم باندې سور کی زکات به د خدای په نوم باندې سور کی به هر صورت چې کمونه هغه سي د دې وجه نه د جمهور حضرات رائے دا چې د مراد زکات ته خودلته کې دا چې کمونه هغه سي به طور مقدمه یو خبره ذکر کړي چې دا خلق زکات خو سکه چې عام د استعمال سيزونه چاله نه ورکي نو زکات خو چې کمونه هغه ډیره غټه خبره ده نو ارایت الذی یکذب بالدین ارایت آیات تاسو نه ګوره او تاسو معلوم نه الذی هغه کس یکذب بالدین چې هغه انکار کوي چې کومه دوره د قیامت نه فذلک الذی يدعو الیتیم تا هغه کس ته د قیامت نه انکار کوونکی چې دی یتیمانو ته د کی ور کوي او دا رنګ کم نه کې چې یتیمانو باندې خوراک پکار دی او د تشدید چې کم نه هغه سي ترغیب ور کوي چې هغه یتیم تکانه ور کا هغه کې دی یتیم هغه چې محروم ساتي ولا يحض على طعام المسكين او پخپل خو چې کم نه هغه سي دی شوم پخپل خو دی چې کم نه بیکاره خو نور خلکو ته هم د مسکینانو د تعاون او د مرستې او د هغې سره چې کوم دونه هغه سره هغه د هماهنګۍ هغه څه ترغیب نه ورکوي د محتاجانو نورو خلکو ته د محتاجو سره چې د تعاون ترغیب نه ورکوي فویل للمصلین هلاکت دی دپاره د هغه مونځ کوونکو الذین هم من صلاتهم ساهون چې د خپلو مونځونو نه ناخبره دي مونځ نه کوي د سره الذین هم یراؤون یا مونځ کوي مونځ کوي خو دارنګې چې کوم دا مونځ مشتمل دی پر ریاکارۍ باندې ویمنعون الماعون او د عام استعمال څیزونه خلکو له نه ورکوي او زکات چې کوم دونه هغه سره کوم باندې باندې فرض دی او مقرر دی هغه نه ورکوي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين دعاك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد دعا کې زموږ تاسو مشران کوم چې وفات دي باری تعالی غون مغفور او مرحوم کې قبور باری تعالی منور معطر کې مخکې زندګي باری تعالی خسته کې کم مشران حیات دي باری تعالی زندګو کې خیر او برکت واچول کې او د حیا عزت
او دارنګې د دین د پابندۍ ډېره زندګي ورته ورکړي. کوم کسان بیماران دي حاضر جمع کې دي کورونو هسپتالونو کې ټولو ته باری تعالی صحت کامل عاجل ورکړي. بالخصوص موجوده وخت کې دا کوم مصیبت چې زموږ په د وطن باندې خاص کر ټولو هغه چې کوم دونه هغه سره وطنونو باندې ملکونو باندې راغلي دي باری تعالی زر تر ختم کې. کوم کسان چې وفات شوي دي د هغې شهادت باری تعالی قبول کړي. کم بیماران دي باری تعالی ورته صحت ورکړي او کم چې کوم دونه هغه سره فی الحال صحتمند دي باری تعالی د دې مصیبت محفوظ کړي. د څه قسمه بیماری دي باری تعالی زموږ د وطن د هغه محفوظ او مامون وګرځولی کې او د تودې هوا نه باری تعالی بچ کې. زموږ ټولو باری تعالی اتفاق اتحاد نصیب کې. د قبر د عذاب د حشر د رسوایۍ د قدم د سختونو باری تعالی محفوظ او مامون وساتي. کوم کسان قرضداري تنګ دستی باری تعالی د غیبو نه د هغې مرستو کې الله جل شانه ورته د خپلو خزانو نه چې کومونه ورکړي هغه لارې کوله وکړي. څوک بیماران دي صحت کامل عاجل ورته باری تعالی ورکړي. د چا اولاد نشته باری تعالی ورته نیک عمله صالح اولاد نارینه زنانه ورکړي. د چا صرف زنانه اولاد دی باری تعالی ورته نارینه هم ورکړي. د چا شته دی باری تعالی صحیح جان نشین نیک عمله صالح وګرځولی او باری تعالی د سترګو یخوالی وګرځولی کې. آخره خاتم بالایمان کې کورونو کې ډېرې نااتفاقۍ دي د بچو دارنګې د پلارانو د رونو منځ کې دارنګې چې کوم دونه هغه سره د خاندانونو منځ کې الله جل شانه دغه اختلاف دغه طرفګني په اتفاق او اتحاد سره بدل کړي. یو بل نه چې کوم دونه هغه سره د فدا کېدو د قربانېدو صفت موږ ټولو کې پیدا کړي. آخره خاتم بالایمان کې حضور علیه الصلاۃ والسلام د امت لپاره سانه د خیر دعاګانې غوښتې موږ ټولو پکې برخه وکړي. بالخصوص چې کوم دونه د سورة المعون په نتیجه کې دا خصوصي دعا کې باری تعالی زموږ د منځونه د خشوع خضوع والا جوړ کړي. زموږ منځونه د خشوع خضوع والا جوړ شي. زموږ منځونه داسې منځونه وګرځي چې کم منځونو سره به الله جل شانه د صحابو ضرورتونه حاجتونه برابرول چې زموږ په مانځه سره هغه حاجات او ضرورت باری تعالی ترسره کوي. حضور علیه الصلاۃ والسلام د امت لپاره سانه د خیر دعاګانې غوښتې موږ ټوله پکې برخه وکړي. سانه شر فساد فتنو نه عمل موږ ټولو ته حفاظت راکړي. د حضور علیه الصلاۃ والسلام طریقو باندې زندګي تېرولو ته آسان کړي. غیر طریقو نه باری تعالی نفرت پیدا کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آله واصحابه اجمعین. سنتو کې خبر